نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ السلام. محترم مسلمانانو، الله رب العزت زمونږ او دستاسو بلکې ټول انسانیت د هدایت دپاره او د رهنمایۍ دپاره قرآن مجید عظیم الشان کتاب را لېږلی دی. قرآن مجید مونږ ټولو ته د زندګۍ تېرېدو طریقه ښیي چې څنګه به زندګي تېرې، څنګه به تانه صحیح انسان جوړېږي، څنګه بر انسان او زناور مینس کې فرق کیږي. دا ټول هر څه موږ ته قرآن ښودلی دي. اوس محترم قرآن مجید چې دا لوی عظیم کتاب دی، د دې د عام کولو یو مشن دی. هغې ته درس و تدریس ویلی کیږي چې الحمدلله ځای په ځای مدارس لګیا دي د قرآن مجید نشر اشاعت کې. د قرآن مجید سو حقوق دی پا مسلمانانو. لنبے حق خدا دے چہ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان پا دی با ایمان راڑے چہ دا دا اللہ حق او سچ کلام دے او کلام اللہ دے. ورپسی دا بستکے چہ ایمان دے راڑو نبیا بلزدہ قول کوشش کے، یعنی پناظرے ہوا یا حفظے کا زدے کا ہوا یا چې او دی وی د دې نه پس په اوس ځان پوهې، د دې په معنو په مطلبونو او په تفسیر ځان پوهې کا چې دې کې الله رب العزت تا نه څه غواړي، تا ته څه پیغام درکوي. د دې نه پس چې زده کو او ځان دې پې پوهه کو نو بیا به د دې اشاعت کې دا به خلکو ته رسې، نورو خلکو ته به دا ښې. او دې سره سره پنځم حق چې دی هغه د ټولو نه اهم چې د دې نظام بناپس کې په ملک کې د دې د نظام دپاره به منډې تړلې وي. دا د قرآن مجید هغه حقوق دي. نو یو حق خدا هم دی چې نشر اشاعت. نو الحمدلله مدارس ټول لګیا دي د نشر اشاعت کوي، دا خورئ خلکو ته دا کلام رسوي. نو الحمدلله په دغه سلسله کې ما فقیر ما ګناهګار هم لګیا یم او د دې قرآن مجید نشر اشاعت سره الله رب العزت وابستګي را نصیب کړې ده، دې سره منسلک کړی یم الحمدلله. د ډېرې عرصې نه الحمدلله مونږ لګیا یو دا خپل درس و تدریس جاري ساتو. تقریبا زه په 8م کلاس کې وم چې الله را باندې فضل وکړو او ما حفظ ختم وکړو، بیا مې ورپسې دور وکړو، بیا م تجوید وکړو الحمدلله. د هغې نه پس فورا ما درس آغاز کړی. تقریبا 2 کاله وشو چې زه دا درس کوم. د 2 کالو کې الحمدلله موږ سره دنیا واړه فارغ شو، ډېرو وړو ناظرې وکړې، ډېرو وړو د حفظ سبقونه وي الحمدلله. د دې ځای نه موږ سره زموږ د مدرسې علوم عرفات مسجد واصل خان پاکستان ډیپو چوټا لاهور دې کې موږ سره ډېر واړه سیریاب شو، د علم جامونه وسکل، د قرآن مجید زده کړې وکړې او الحمدلله دلته نه ووتل. دا زموږ دپاره ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده. نو زموږ دا محنت جاري دی. زه تاسو ته د خپل محنت لږ وضاحت کوم او په دې تاسو ته لږه روشنایي اچوم. نو زمونږ دا محنت الحمدلله جاري دی. زمونږ ته درس چې کوم ډیوریشن وي، کوم وخت وي، هغه 2 غنټې مونږ لازمي ورکوو. کله ناکله 2 غنټو نه لږ سیوا هم شي، پاو 10 منټه، خو 2 غنټې زمونږ لازمي ټایم دی. په دې 2 غنټو کې مونږ 1 غنټه د قرآن مجید درس و تدریس سره مونږ وابسته یو. 1 غنټه سره پاسه 1 غنټه دې کې واړه د ناظري سبقونه، د قاعدو سبقونه او د حفظ سبقونه وي. او الحمدلله ټوله پړهایي زه په ذات خود کوم. دا نه چې به نورو وړو ته حواله کولی. ډېر ځایونو کې داسې هم کېږي چې چا سره تکړه شاګردان نه په تکړه شاګردانو سبقونه اورئ. خو الحمدلله زه په ذات خود د یو وړوکي نه سبق اورم، یو وړوکي له پوره ټایم ورکوم او باقاعدګۍ سره صحیح سبقونه الحمدلله پړاوو او اورو. نو چې دا ډیوریشن ختم شي، د دې نه پس زموږ د دعاګانو، د کلمو، د جنازو او د احادیثو سیشن شروع شي چې د وړو هغې کې
ښه ذهن سازي کېږي، اسلامي تعلیماتو طرف ته، قرآني تعلیماتو طرف ته د بچو ذهن سازي کوو، د هغوی د اخلاقو معیار برابرو، معاشره کې هغوی ته د اوسېدو چل ښو. د دې کې موږ سره الحمدلله وړو شپږ کلمې دعاګانې ضروري چې کومې دعاګانې دي د رضا شپې د کور د بهر دا ټولې دعاګانې الحمدلله زموږ ماشومانو یادې کړي دي. دې سره ایمان مفصل، ایمان مجمل، کوم لوی واړه دي هلکان هغوی باندې الحمدلله جنازې یادې کړي دي. او الحمدلله زموږ یو بل مشن جاري دی، په وړو احادیث یادو، په ټولو وړو لویو واړو چې څومره موږ سره واړه دي 40 احادیث پرې یادوئ، که وړو ډېر یاد کړل الحمدلله. او هغه احادیثو هغه پړاوو چې کوم د معاشرې ریلیټډ دي، چې کوم سره د ماشومانو ذهن سازي کېږي، د اسلامي تعلیماتو طرف ته، اخلاقیاتو طرف ته، معاشره کې د اوسېدو رهن سهن آدابو متعلق چې څومره احادیث دي هغه ورته پړاو او هغه پرې یادو. نو زموږ دا مشن الحمدلله جاري دی. دې سره چې کوم لوی واړه دي هغوی ته موږ تعلیم الاسلام پړاو. تعلیم الاسلام تاسو پیژنئ چې الحمدلله هغې کې دیني مسایل دي، دینی مسائل په کې د ضرورت مطابق چې څومره بیان شوي دي هغه موږ وړو ته ښو. دې سره زموږ نورو کتابونو ته هم اراده ده. اوس موږ سره داسې پراپر مدرسه نشته، خو موږ د خپل جومات کې کار شروع کړی او هم دې جومات کې به انشاءالله خپله مدرسه جوړو. خپل مدرسې ته مې اراده ده، که الله ځمکه راکړه ځمکه کې به جوړو، که ځمکه نه انشاءالله جومات به زموږ دی، انشاءالله دې کې به مدرسه جوړو. زموږ ورته اراده ده، الله رب العزت دې موږ طاقت او قوت راکړي. زموږ دا مشن روان دی او زموږ یو سوچ او فکر دی چې دې خلکو ته عصري تعلیم چې کوم د سکول او د کالج تعلیم دی، د یونیورسټۍ تعلیم دی، هغې سره سره زموږ دا مشن دی چې خلکو ته دیني تعلیم ورسو، خلک د احادیثو نه خبر کو، د قرآن د علومو نه خبر کو، چې زموږ خلک زموږ واړه سبا له هم ډاکټراني، هم انجینراني، هم پروفیسراني، هم بیروکریټسي، او دې سره سره هغوی د احادیثو د دین نه هم خبرې، ورسره علما او حفاظ وي. زموږ دا نظام به هله سمیږي، معاشره به هله سمیږي چې معاشره موږ نیکانو خلکو ته، پویه خلکو ته حواله کړو. نن زموږ مشران شته خو لیکن د دین پویه ډېره کمو خلکو ته ده، د دین نه ډېر کم خلک پکې خبر دي. دا چې موږ د مدرسو طالبان ورکو، علما حفاظ ورکو، هغوی مخکې لاړ شي، هغوی د ملک په نظام کینی، نو انشاءالله د ملک نظام به الله دې سره سموي. زموږ دغه اراده ده، په دغه اراده لګیا یو. زموږ ټول واړه هم د سکول سبقونه وایي، هم کالج او سکول ته ځي، او ورسره پارټ ټایم سیکنډ ټایم کې موږ دا درس و تدریس سلسله جاري ساتو. زه به ذات خود هم ورسره یونیورسټي کوم، بی ایس کوم. زما الحمدلله به ذات خود 3 پروګرامه د بی ایس سټارټ کړي. بی ایس بایوټیکنالوجي یونیورسټي اف سوابینا، دې سره بی ایس ایجوکیشن یونیورسټي اف سرحد یونیورسټي نه شروع دی پېښور، او دې سره ایم اے اسلامیت هم زموږ په پروسس کې روان دی چې هغه د سرګودا یونیورسټي نه دی. نو الحمدلله زه به ذات خود هم په دې کې انټرسټډ یم او په دې کې زما دلچسپي ده چې انشاءالله په وړو ته دواړه علوم ورکو، واړه په معاشره ښه پوه کړو، واړو ته اسلامي تعلیمات ورکو، او زموږ دا واړه به انشاءالله دا معاشره بدلوي. نو د دې لپاره د ستاسو په خدمت کې یو 2 درخواست کوم. یو خدا درخواست چې زموږ دپاره دعاګانې غواړئ، زموږ دپاره الله نه غواړئ چې الله دې ته استقامت ورکړي، دوی په دې خپل مشن کې کامیاب کړي، او دې سره سره تاسو به موږ له سپورټ راکړو. بل درخواست د سپورټ دی، سپورټ دا دی بل څه دنه نه غواړو، نه دنه پیسې غواړو، نه دنه بل څه کوو، خو بل سپورټ دا چې خپل واړه موږ له راکړي. واړه دلته رالیږي جومات ته، مدرسې ته، موږ سره یې کښېنوئ، واړه به دلته څه زده کوي، نو د معاشرې ښه خلک پکې جوړېږي. که واړه موږ د دې نه محرومه پاتې کړل نو واړه به درته دردسر جوړېږي. چې واړه خپل مدرسې سره ټچ مدرسو له ورکو، واړو استادانو سره یې کښېنو، موږ سره به دا ستاسو لوی تعاوني. دغه واړو کې به سبا ستا لپاره هم د خوشحالۍ ذریعه وي، د معاشرې لپاره هم د خوشحالۍ ذریعه وي. که تا د قرآن او د دین نه لرې وساتو، سبا به ستا لپاره هم دردسري او د معاشرې لپاره به هم دردسري. دردسر به د وړو کې نه جوړو. انشاءالله خپل واړو به مدرسو سره ټچ کوو، د خپلو واړو به پوره نګراني کوو، دین طرف ته به د هغوی تربیت کوو، ورسره په اصلي تعلیم هم کوو، خو دیني تعلیم به هم انشاءالله ورکوو. دې مشن کې به انشاءالله امید ساتم چې تاسو به زموږ پوره ملګرتیا کوئ. الله رب العزت دې موږ ټول د دین د خدمت لپاره قبول کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.